السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مونږ به نن تاسو ته د رشتې د ختمولو په باره کې یو مختصره او مجربه وظیفه ذکر کوو. رشته ختمول خو ښه خبره نه ده، خو بعضې رشتې داسې وي چې هغې باندې نه د جینۍ سلا وي او نه پې د هلک سلا وي، او هغه رشته مور و پلار اکثر په زبردستۍ سره کړې وي. نو بیا شریعت هم دې ته ګوري چې کله څوک د لور د زوی رشته کوي نو د هغوی د دواړو نه دې تپوس وکړی شي چې آیا دوی په دې رشته راضي دي او که نه دي. که په رشته باندې راضي وي خو ټیک ته رشته دې ورله وکړي، او که راضي نه وي نو رشته دې ورله نه کوي. خو د هغې نه وړاندې که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. بعضې وخت کې انسان ښځې ته چې کوم دی طلاق ورکول غواړي، یا ښځه د خاوند د طلاق اخیستل غواړي، د څه وجوهاتو په بنا باندې په کور کې ورانۍ راشي، او بیا چې کوم دی خبره سمون طرف ته نه ځي، نو یا خاوند طلاق ورکوي او یا ښځه چې کوم دی طلاق غواړي. خو دا رشته چې کوم دی قایمه ساتل نه غواړي، نو د هغې دپاره مونږه یو وظیفه ذکر کوو چې په هغې سره دا رشته په ښه طریقې سره ختم شي او نور باقي جنګ جګړو نه انسان بچ شي. رشته به څنګه ختمیږي؟ د قرآن کریم یو آیات دی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. دا آیات مبارک چې دی دا به ولیکي په زعفرانو باندې. زعفران ملاویږي بازارونو کې، او که جینۍ لیکي نو جینۍ به د دې آیات لاندې لیکي چې زه پلانکی نوم به ولیکي، د پلانکي سړي نه دې زما اختیار اوچت کړی شي، یعنې موږ ته په پښتو کې وایي چې دا پلانکي سړی یې پرېږدي. او که سړی یې لیکي نو هغه به داسې لیکي چې زه پلانکی، خپل نوم به ولیکي، د پلانکي ښځې نه دې زما اختیار اوچت کړی شي. که ښځه ولیکي نو د سړي د طرف نه به چې کوم دی د رشتې د کټ کولو انکار، د ختمولو انکار راشي، او که سړی ولیکي نو د ښځې طرف نه به د رشتې د ختمولو انکار راشي. نو په دې طریقه سره به دا آیات مبارک ولیکي، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، او بیا به چې کوم دی د دې نه تعویض جوړ کړي او په یو بوټي کې به یې ځوړند کړي. انشاءالله د دې په برکت سره به دغه رشته په ښه طریقې سره ختمه شي.